أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سورة القصص 17 نمبر آيات. قال ربي ويل موسى عليه السلام يا رب زما بما أنعمت علي بسبب د هغه چې تا انعامات کړی په ما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين زبانه کېږم امداد کوونکې د مجرمانو خلکو د مجرمانو سره مرسته کول په هر صورت چې د منع او حرام ده نو زبر دوی سره مرسته بیانوم دې ځکه کې د دې آیات نو مسلې معلومیږي یو مسله دا معلومیږي چې موسی عليه السلام چې کوم اسرایلی په مرسته کې لګیاو او د کوم فرعونی سره لانجره له فرعونی بسکوه هغه دې نه پرې خوړو پس کی هوا خمنش دغه نه دا مسله معلومیږي چې کله یو مظلوم سره ظلم کیږي کله مظلوم کافر می فاسق می هر څه چی او چې ظلم سره کیږي د مظلوم دفاع کول مرسته کول ضروری خبر ده ټیک خبره ده پکار ده یو مسله دا معلومه شي او دوی مسله دا معلومیږي چې کم خلک ظالمان د ظالمانو سره وترېدل او مرسته کول لا شرعا حرام او ناجایز منه دي ځنی حرام دي او ځنی په نواقض الایمان کې داخل امر دې لاندې احکام القرآن د مولانا تقی عثماني صاحب د مولانا سفارت د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مستقیل یو تفسیر او دې آیت لاندې غوډه زیات په تفسیر سره مسله لیکلې ده چې د ظالمانو سره مرسته کول په څو طریقو باندې سنسن کې دي کم کم صورتونه حرام او ناجایز دي او دا شان تفسیر روح المعانی په دې باندې ډیر زیات بحث کړي دی فلن اكون ظاهرا للمجرمین باندې دا ټول نه یو خبره ده چې کوم زګینو کې کم خلق کم مشران ظالمانی وحشیانی ډاکوانی فاسقان فاجرانی او دا خلکو سره په هیڅ یو صورت باندې د مرستو څومره قسمونه دي یو قسم سره هم جایز نه ده حرام ده تر دې پورې چې د باطلو نظامونو د باطلو حکمرانانو فاسقان کافران فاجران دي څومره دي په دنیا کې تفسیر روح المعانی دی آیات لاندې لیکل دي چې په دغه حکومتونو کې ډیوټي کول هم صحیح نه دي کوم چې د کافرانو ریاستونه دي ځکه دا ظاهر للمجرمین کې راځي د ریاست مضبوط یا د کافرانو دا باقي کې داخلي او د مزید وضاحت لپاره تاسو د پښتو اردو تفسیر باندې قرآن هم کتلی شي نور وضاحتونه د تفسیری موجود دي فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فأصبح نسبايك في المدينة بخارك خائفا فيرسل موسی علیہ السلام چې کوم د قبطي وجو خطا کی د صرف د اسرایلی ولید موسی علیہ السلام ته پته ولګید چې مړ شو نو هیڅوک خبر نشو زګدا د خوف ټیم غفلت ټیم خلک ودو او موسی علیہ السلام هم د ټیم کې راغلم چې خلک ودو موسی علیہ السلام ته پته و چې یو ځ خبر یم یو دا اسرایلی خبر دی خو بیا هم په اسرایلی باندې یقین نو ولدا بالو وي فرعونی خاندان خلک به خبريږي او فرعون بخپل ظلم بربریت برخکاره کوي نو ډېر په یاره سره سبا کو شپه په یاره سره تیر کړ او اسرایلی په دې وجه باندې حل نه وایي چې دا خو اسرایلی په حمایت کې وجلې شوی او نو خیال دا وجه بیا خو به زماره اعظم راخکاره کیږي نو بس اسرایلی ځان غلای کړو او موسی علیہ السلام سره غم ور سره يترقب انتظار وکاو ان حالات خیال ساته فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه ناس هغه کس چې امداد غختل وردنه بالامس پرون يستصرخه پریاد وکاو استصراخ چغو ته ویلږي پریاد ته ویلږي یعنی پرون صرف د امداد خبره کوله چې مرسته را سره وکړي نه بس چغي مهال شاه بزر کا وراشه قال له موسى نویت موسی علیہ السلام انك لغوي مبين یقینا د سرکش ښکارای تدې حاصل دا سړی چې کوم د اسرایلی سړی پر دوی مورز موسی علیہ السلام سره خپل یره غم ور سره دی انتظار کوي چې بده کې د سړی بیا چغي چې بس بیا راش بیا جګړه موسی علیہ السلام چې کوکتل چې دا سړی خو پرونه امنا باندې سړی خراب کو نه بیا جګړه چول او موسی علیہ السلام ډیرو علاماتونه پته ولګي د اسرایلی په اخلاق دي دم جګړو له بسلاري ګوري او صبر او ناکام خو بده کې د سره شته دی نو موسی علیہ السلام د خپل اسرایلی ته غوسه شو چې ته هم مظلوم یې خود سي مظلوم نه زیاتی خور یې جګړمار یې موسی علیہ السلام اندازه لګولې و چې زما د اسرایلی چې کوم دی
قومي سړی دا بد اخلاق دی او جګړې جوړي. خو د دې سره چې وکتل نو په دې مسله کې بیا د فرعوني ظالم او فرعوني خپل ظلم جاری سات. د اسرائیلي مظلوم وو لیکن مظلومیت سره سم د جګړمار شو، جګړو شوقي هم جګړمار وو. نو اول د اسرائیلي ملامت کې جګړه جګړې مکوه ته غوی مبین سرکش ښکارای پرونم جګړه د شروع کړل دغه چر وش نن بیا جګړه د روزانه ته جګړه ده بل اسرائیلي سره من جګړه ونه لیدل خو چې تایونو جو بسوک د پرې خدای جګړه ټیک سړی نه خپل اخلاق ټیک لیکن چې به وکتل چې مظلوم دی او اسرائیلی سره ظلم کوي نو فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما هر کله اراده وکړه چې حمله وکي حمله رانیول دوی راون سي هغه کس هو عدو لهما جره دشمن دی دواړو لپاره دی دی واقعي ګوري موسی عليه السلام احتیاط کوي په مخکینه بل یو ورځ وړاندې چې کوم جګړه د باغې کې چې کړه دی ورغه اسرائیلی دا فرعونی د اسرائیلی نه پرې خو دو ټینګي نیولې واهي او بیا موږ ویلو چې دا درن بوج ور پښاکا وغه نشه وړلې زین روایت کې دي چې د لارګو ګړډي ور پښاکا او د پخري زګین ته پیوړ هغه وړې نش او چې کله په ورواړو دوانه ګړډي سړی په دوانه لړ کوس بوله کې موسی عليه السلام خو لیدلی چې دا کپټ ډیر ظلم اواز د کې د صفاتو کو معنی پریدم نه بس څوک ولا ورکه چې بس څوک سره به پری خو دی ورځ دی ټیپ د دوباره پیر معنی وګوره احتیاط کوي یبدی شورانی سی گزار پینه کې ایرانی سی اسرائیلی ته خلاصي گزار پینه کې ځکه چې پرونه به احتیاطي شوی خړای مړ شوی بل نه وجني نو دی وجنه وج فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له هر کله چې اراده وکړه چې حمله وکړي په هغه کس باندې هو عدو لهما چې هغه دشمن دی دواړو دی د موسی عليه السلام دشمن دی بل اسرائیلی دشمن دی موسی عليه السلام په خپل اسرائیلی خاندان سره تعلق او قبطیان دي دشمنان دي لیکن دې ځکه کې دا مسله د چې موسی عليه السلام خو دوی پیژاندل نه چې د اسرائیلی دي نو بیا سره څنګه دشمنی و نو اصل کې خبره دا چې پیروان د خو پته نه و چې د اسرائیلی دي او د خاندان کسته لیکن دشمنی په نور واجبان دي موسی عليه السلام د پیروان دغه شرک او د کفر د سره قائل نه د ظلم اړول قائل نه د سخت مخالف نو بلې طریقې کار کې د مخکې مخالفت را روان دي دا بل چې کم دی دا کم چې وهل کېږي جګړې کوي د په دې وجه باندې دشمن د اسرائیلی دی بس قومیت په وجه باندې دشمن دی او موسی عليه السلام په دې وجه باندې دشمن دی چې موسی عليه السلام د پیروان د طریقې قائل نه دی نو په دې وجه مخالفت په دې وجه پیدا شو او رضوان دشمنان دي قال يا موسى دویل دی اسرائیلی اے موسی علیہ السلام اتريد اراده لري ان تقتلني جمام قتل کما قتلت لك سنجد قتل کړي د نفس یو کس بالامس پرون ورس دې ټیم کې د اسرائیلی خیال داغه جماعت غوسه وکړه چې ته غوی مبین خکاره سرکشي او وسره روان دي او لاس راوچت کو معلومی کې د دې په لمه وښني ما ته کار نو بس چې کړل چې تما وښني او ځکه مې وایي چې ته قتلونو عادت پرون دې مې وجلې دي ان تريد اراده نه لري الا ان تكون جبارا في الارض مگر دا ته زورور ثابت شي بزما کې جبار هغه چاته ویل کې چې خپل زور ازمایي کوي د اچا خبره نه اوري د اچا قانون رواج خاطر دا بګر سره یینه بس خپل زور سره کار خپل زور از په پرچا باندې هغه ته جبار وای نو ته زورور ثابت شي بزما کې وما تريد اراده نه لري ان تكون من المصلحين چې د شي د اصلاح کوونکو نه چا منځ کې جوړ موړ سره کار نشته لري خپل زور ورتیا بدمعشي ثابت دي دا چې دې کس د اسرائیلی والی او دا کار یې وکړو د قبطي سره د خبري واوري کم چې جګړه واغه خبري واوري موسی عليه السلام خودش خلاص کړو نو څه ته ونه وي خدا سړی لاړو بس خپل قوم ته خبره ورسوله چې هغه سړی چې منشي او قاتل نه معلوم قاتل خو معلوم چې د موسی عليه السلام او اسرائیلی په خپل گواه وکړل چې یاره تا پرون سړی وجلې دي او نن ما وجني لګینه پته لګي چې بس قاتل حمدا دی دا خبره ډېر په تیزی باندې وشریدله پیراون خو د مخ کې نه قارو د پیراون دین نه مانو د پیراون کارون ته ټیک نه ویلو مخالفت خو د مخ کې نه روانو چې دا خبر به کې بدل راځي سړی وجلې دي نو بس الته کې دوی راغون شو په خپل پارلمان کې چې کوم د مشورې د میټینګ زګینه وای کې راجم شو پر وزیران راجم او باندې باندې سلام چې بل خبره ته ضرورت نشته بس موسی عليه السلام وجل پکاره قتل ولې پکاره او باندې زګینو کې د پیراون او داغه د دربار کوم وزیران چې دا خبره هم یقین تراله چې کوم خوب لیدل شي او چې دلته په ځوان پیدا کیږي د پیراون حکومت بنسکوري هم دا سره معلومیږي ځکه د موسی د پیراون یو خبره نه اوري او د پیراون د ټولي طریقې مخالف دي دا ور سره نه مخالف اوس دار سړی د مجرد دي دومره زورور دي حالانکه په مصر کې دونه جرأت کول چې د پیراونی قوم من لاس ته ول او دا وجل دا خو د اچا د حوصله خبره نه و
نو ویل دیم هغه سړی دا هغه سړی د چا باره کې خوب لیدلی شوی دی اوس طریقه دا د بټې مو وجلی شي چې مخکې نوره مسله پیدا نه کړي چې کله دا مشوره وکړه نو وجاء رجل من اقصى المدینه راغی سړی د اخر سر د ښار اخر سر د هغه سر نه راغی چې کوم سر کې دا مشوره کېده په ځای کې دی ناست د یو مسلمان دی یو سړی دی مسلمان او د پیرامون به د دغه کې به دغه د مشورې او د میټینګ او د اجلاس په ځای کې دی ناست دی پیرامون دا د خلکو ته پته نشته مسلمان دا پټ د مسلمان د موسی علیه السلام یو رازدار پټ خفیه مسلمان دی چې دغه حکومت پټ رازونه براوړي موسی علیه السلام د پټیم ټیم باندې به وایي چې استه نه چې موسی علیه السلام پکې شهید نشي او بل داسې منسوبې چې دی کوي چې موسی علیه السلام ته اطلاع ورکړي نو بس کس دا مشوره واورېدله نو وجاء راغی رجل یو سړی من اقصى المدینه د اخر سر د ښار نه یسعى او رامنډې والي په تیزۍ باندې راغی په لنډو لارو باندې غټه اوږده لارې پرېښوده په لنډو لارو باندې رامنډې والي ځان یې راورساوه د خلکو نه رامخکې شو قال وی ویل یا موسی ای موسی علیه السلام ان الملأ یقینا سرداران یأتمرون بک مشورې کې تا ته لیقتلوک چې تا قتل کړي ستا د قتل لپاره مشورې کوي فاخرج توزه له زګین انی لک من الناصحین یقینا ستا دپاره د خیر خواهانو نه یم ستا خیر خواهي به دې کې ینم چې د دې علاقې نه وځي ښه ښایسته مشورې وله ورکړه د دې نه دا مسله معلومیږي چې کله د یو مسلمان سره ظلم کېږي وژلی کېږي قتلولی کېږي د ظالمانو د لاس نه د کافرانو د لاس نه د هر مسلمان په رضه جوړېږي چا ته چې معلومات چې دغه مسلمان دفاع وکړي د ته په ټیم باندې اطلاع ورکړي او دغه مسلمان حفاظت وکړي چې کوم مظلوم دی نو دغه مسالې مطابق موسی علیه السلام ته کس راورسېد ولما هر کله توجه چې دی ورسېد هر کله چې دی روان شو توجه وکړ روان شو تلقاء مدین په طرف د مدین باندې بس برپات شو فخرجانو داوت من هر د خار نه خائفا په ير سره په ير سره د خار نه وځي چې هغه ته پته و چې فرعونانو ظلمونه او وحشتونه مشهور دي يترقب او انتظار وکاو یعنی په حالات باندې نظر ساتو قال وی ویل ربي رب زما نجني ما خلاص کی من القوم الظالمين قوم ظالمنا دا دعا دې لپاره مو وختله یو د فرعون زور او بدمعشي ورته معلومه و دا هغه بربریت ته معلومه او دې مدا چې موسی علیه السلام چې کله مدین طرف ته روانه ده موسی علیه السلام ته الله رحمنه معلوم او د سر د لارې رهبر د لارو معلومات ولا کس هم نه بيخي واضح نو په دې حال کې د الله نه دعا وختله چې الله تعالی مې ظالمانو نه خلاص کی یو مناسب لار الله راوخه چې په لار باندې لاړ شي